د کلی ژوند یو قسمه زهريلا ژوند دی. بدنیتي، کینه، بغض، حسد، تعصب. د کلی خلک په یو محسوس سرکل کې ژوند کوي. یو محدود سوچ لري، ذات پات، زپلانې، تډینګې او ډېر منفي سوچ او د یو بل پاتې راوستو کوشش کې وسایل شي. همدا وجه ده چې یو تخلیقي سوچ او پرمختګ نه دا خلک شاته پاتې شي. د دې وجې نه ډېر خلک بیا د ډیپریشن ښکار هم دي، په هر څیز کې مداخلت کوي، لکه داسې دي، لکه دا دې سا اغوستی دی، دا څه کوي، دا څنګه روان یې، چېرته روان یې، چشمې یې لګولي دي، کپړې یې تنګې کړي دي، کپړې یې کولاو کړي دي. که د ځان نه مالدار وګوري بې د ارامخور دی، خپله به اوچته وي او د بل به سپکه وایي. اوس د کلي په نسبت د ښار ژوند یو آزاد ژوند